ولا جناح اس گناه نشتری علیکم پتاسو باندې فيما په هغه څه کې عرضتم چې تاسو اشاره وکړئ به په هغې سره من خطبة النساء د ښځو د نکاح. دې کې بل یو مسله چې کوم دی بیاني چې کومه ښځه په حالت عدت کې وي د دې عدت شروع وي عدت ختم شوي نه وي نو په دې دوران کې نه څوک دې ته په کلو الفاظو کې د نکاح پیغام ورلیږلی شي چې کس داسې ورته نشي ویلی چې کله ستا عدت ختم شي نو ته به زما سره واده کوې او نه دا ښځه یو سړي ته د نکاح پیغام ورلیږلی شي چې کله زما عدت ختم شي نو زه به تا سره واده کوم. دا نکاح کو سړی را لیږي د نکاح پیغام دی ښځې دا هم حرام دي او دا ښځه یو سړي ته په حالت عدت کې د نکاح پیغام لیږي نو د هغې دپاره هم حرام دي دواړو دپاره حرام دي بلکې تر دې پورې کتابونو لیکلي دي چې په حالت عدت کې نکاح نه کیږي خو بالفرض یو سړي نکاح وکړله او دی مولا ته هم پته وه چا چې نکاح تړله چې دا ښځه په حالت عدت کې د دې عدت نه دی پوره شوی دغه رنګې ګواهانو ته هم پته وه نو که دې مولا ته پته وه او ده دا نکاح جایزه وګڼله نو د دې دا مولا چې کوم دی په دې باندې کافر شو. دغه رنګې کوم ګواهان چې پکې ناست دي هغې ته پته ده چې دا ښځه په حالت عدت کې ده د دې عدت لا نه دی ختم شوی او دوی دغه دویمه نکاح جایزه وګڼله نو دغه ګواهان هم کافران کېږي دوی به د خپل نکاح هم تجدید کړي ښځې به هم طلاق کړي او د خپل ایمان به هم دوباره تجدید کړي دوباره به ایمان راوړي. نو څومره خلک دغه مجبه کې ناست دي او دوی دغه نکاح جایزه وګڼله خو په شرط د دې چې دوی ته پته وه چې د دې عدت چې کوم دی ختم نه دی دا پته ورته وه او د هغې باوجود چا نکاح وکړه څوک په دې کې شریکونو په ټولو باندې خپلې بیبیانې هم طلاقې شوې ځکه چې نکاح ایمان ختم شو نو بس نکاح په خپله باندې ختم شو نو د نکاح تجدید به هم کړي د ایمان به هم کړي نو دا په حالت عدت کې دا په کولو الفاظ سره دم نشي ویلی چې کله ستا عدت ختم شي نو ته ما سره نکاح کوې یا ورته دا ښځه وګوري چې کله زما عدت ختم شي زه به تا سره نکاح کوم نو الله وایي داسې نشی کولی هو البته اشاره ورته کولی شي اشارتن ورته ویلی شي د هغې اجازت الله ورکړی دی. اشارتن څه مطلب چې سړی لاړ شي دې ښځې ته وایي چې یاره ما ته چې کوم دی د یوې نیکې ښځې ضرورت دی یا ورته وایي چې ستا په شانتې حسینه او ښکلې او پاک دامنه ښځه ما نه دي لیدلې نو داسې اشارتن ورته ویلی شي خو کولو الفاظ سره ورته نشي ویلی چې کله زما عدت پوره شي نو زه به تا سره نکاح کوم یا دې ورته وایي چې ستا عدت کله پوره شي زه به تا سره نکاح کوم د نکاح واده ورسره نشي کولی نو دې کې دا حکم الله بیانوي چې خیر د اشارتن ورته ویلی شي که تاسو سره یری چې یاره دا به بل ځای کې نکاح وکړي اشارتن ورته ویلی شي خو په کولو الفاظو کې ورته نشي ویلی. ولا جناح اس گناه نشته علیکم په تاسو باندې فیما په هغه څه کې عرضتم چې تاسو اشاره وکړئ به په هغې الفاظو سره من خطبة النساء د ښځو د نکاح د ښځو د نکاح اشاره وکړئ نو په دې باندې ګناه نشته او اکننتم یا تاسو پټ وساتئ فی انفسکم په خپلو زړونو کې دا خبره پټه وساتئ چې زه به د دې سره نکاح کوم خو چې کله عدت ختم شي په زړه کې دې پټه وساتله په دې ګناه نشته دی خو په خوله به د ښځې سره واده نه کوي. او اکننتم یا تاسو پټ وساتئ فی انفسکم په خپلو زړونو کې څه پټ وساتئ د نکاح د اراده تاسو پټه وساتئ چې زه به د دې ښځې سره نکاح کوم یا دا ښځه په دې خپل زړه کې د نکاح اراده پټه وساتي چې زه به د پلانکي سړي سره واده کوم د عدت نه وروسته په دې باندې ګناه نشته دی او نه په اشارتن اشارې سره ګناه شته چې تا ښځې ته اشاره وکړي یا دا ښځه سړي ته اشاره وکړي. علم الله ته معلوم دي انکم چې بېشکه تاسو ستذکرونهن زر د چې تاسو به ذکر کوئ د دې ښځو ستذکرونهن زر د چې تاسو به ذکر کوئ د ښځو ته د څه ذکر به کوئ د نکاح ذکر به کوئ. بعضې وخت کې سړي یو زنانه سره طبیعت ولګي د هغې د نیک پاک دامانۍ نه متاثره شي یا د هغې خاندان نه متاثره شي هغه د هغې خاوند وفات شوي نو سړی وایي چې دې سره ما نکاح وکړلې نو دې خامخا بیا څه ناڅه بهانه جوړي چې دې سره ما داسې خبره وکړه چې دا بل چا سره نکاح ونه کړي نو الله وی ما ته پته چې تاسو به دې ته خامخا دې سره به خبره کوئ نو الله وی چې اشارتن اجازت مې درکړې دي اشارتن ورته ویلی شي خو کلو الفاظو کې صریح الفاظو کې ورته نشي ویلی. ستذکرونهن علم الله ته معلوم دی الله ته علم دی انکم چې بېشکه تاسو ستذکرونهن زر به تاسو ذکر کوئ د ښځو ته د نکاح نو د دې وجې الله پاک چې کوم دی د اشارې اجازت درکو الله ته پته راشي تاسو به د ښځو ته د نکاح ذکر کوئ نو د دې وجې الله اشارتن اجازت درکو خو صریح اجازت نه درکړي ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو به واده نه کوئ د ښځو سره سرا د نکاح. تفسیر جلالین د سرا تفسیر په نکاحن سره کړی چې د سرا معنا دا چې د نکاح
واده به دواړه د یو بل سره نه کی ښځه او د خاوند. او بعضې مفسرون وایي چې ولکن لا تواعدوهن لیکن لا تواعدوهن تاسو به واده نه کوئ د یو بل سره سر د نکاح سرا په پټي سره په پټه به هم نه کوئ په ښکاره به هم نه کوئ. د سرا بعضې مفسرون تفسیر په نکاحن سره کړی دی او سرا بعضو مفسرون تفسیر په پټي سره کړی دی چې په پټ هم تاسو سره د یو بل خلکو مخکې نه په پټ هم د یو بل سره واده نه شئ کولی چې زه به تا سره نکاح کوم یا به ته ما سره نکاح کوې دا واده نه شئ کولی اشارتن ویلی شئ خو صلاح نه شئ کولی کو په پټۍ کو په ښکاري. ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو واده به واده نه کوئ د دې ښځو سره سرا د نکاح یا په پټه. نو که په پټې سره معنی کوئ نو بیا به داسې کوئ چې لا تواعدوهن تاسو به واده نه کوئ د نکاح سرا په پټه سره او کنه د سرا تفسیر په نکاحن سره شي نو بیا به معنی دا شي چې لا تواعدوهن تاسو به واده نه کوئ د دې ښځو سره سرا د نکاح معنی. بس مطلب یو دی لا تواعدوهن سرا تاسو به واده نه کوئ د نکاح په پټي سره کو په ښکاره سره پر اعتبار سره په دواړو اعتبار سره چې کوم دی حرام دی. الا مگر ان تقولوا دا چې تاسو ووایئ قولا معروفا ښکلې خبره معروفا ښکلې. نو ښکلې خبرې څه مطلب دی دلته کې د معروفا د شریعت مطابق نو شریعت مطابق څه مطلب و چې تاسو خو په کولو الفاظ سره دې سره نه واده کولی شئ نه سره په پټه واده کولی شئ نه سره په ښکاره واده کولی شئ. خو قولا ان تقولوا د چې تاسو ووایئ قولا معروفه خبره ښکلې خبره دا ده چې اشارتن ورته ووایئ. معروفا نه مراد څه دی؟ اشارتن چې تاسو اشارتن ورته ووایئ چې یاره بس تا په شان ما ته هم چې کوم دی د یوې ښځې ضرورت دی پاک دامنې ښځې ضرورت دی راته بس هغه به پوه شي اخر کې خو نه خوري خو هغې نیت وي تا سره د نکاح هغه بیا بل چا سره نکاح نه کوي کو نه نو بس بیا خو که ته د ښکاره ووایې نو ستا خبر نشي منلی. الا مگر ان تقولوا ته چې تاسو ووایئ قولا معروفه ښکلې خبره یا قولا معروفه د دستور مطابق او ښکلې خبره څه ده چې اشارتن ورته ووایئ. ولا تعزموا او تاسو اراده مه کوئ عقدة النکاح د نکاح د عقد د نکاح د تړلو حتی تر دې پورې یبلغ الکتاب چې ورسیږي عدت اجله خپلې نیټې ته یعنې دا عدت ته دې ختم شي تر هغې پورې ته د نکاح اراده نشي کولی چې کله عدت ختم شي بیا به ورسره نکاح کوي. واعلموا پوه شئ ان الله چې بېشک الله تعالی یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي فاحذروه ویریږئ د هغه نه. واعلموا پوه شئ ان الله چې بېشک الله تعالی غفور بهونکی دی حلیم او بردباره دی صبرناک دی فورا سزا نه درکوي. نو که چاته الله پاک دی یو ګناه وکړي خطا وکړي او الله ته فورا سزا ورنکړي نو په دې یو سړی نه غابره کېږي او په دې یو سړی نه خوشحالېږي چې الله ما زه دا کار چې کوم دی ښکلی کوم دا کار د ګناه کوي او دته الله صبر وکړي فورا یې ونه نیسي دا مطلب نه دی چې الله په ما رحم کړی بلکې د الله حلیم ذات دی صبرناک ذات دی صبر کې فورا سړی نه رانیسي پړې ډېر اوږد دی او چې کله یې راونیسي نو بیا د الله پاک ګرفت چې کوم دی ډېر سخت